امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر غوندې غټ کتاب لیکلی دی، غټ عالم دین تیر شوی دی امام رازی صاحب، 15 صدی کې تیر شوی دی. امام رازی رحمت الله علیه زلقدن وخت پروت ته دنیا نه روان دی، نیمه سایه خپونه وته ده او نیمه بدن کې پاته ده کې شیطان راغی او ورته ودرېدو. وای اے امام رازی ډېرې مناظرې دې کولې، ډېر خلک تیرانه مسلمان کړل په دې خپل علم سره. اوس دا راته ووایه چې ته وایې چې رب یو دی، رب یو دی، د الله په یوواله باندې ما ته دلیل راکړه چې الله یو دی، دلیل راکړه. امام رازی صاحب دومره غټ عالم دین تیر شوی دی چې ما عزتمندو قدرمندو په دې وخت کې امام رازی صاحب یو روایت کې راځي 75 او بل قول کې دا موجود دي چې 380 دلیلونه د الله په یوواله باندې شیطان ته ورکړل. شیطان هم 100,000 کاله د فرشتو استاد پاته شوی دی، عزازیل خپل نوم دی، ټول د دلیلونو جواب وکړلو. په دې کې ما عزتمندو شیخ امام نجم الدین کبرا رحمت الله علیه دا د امام رازی صاحب پیر دی، د طریقت پیر دی، مرشد دی. هغه لاس کې کوزه اخیسته دا او 10 کې مازدیګر ټایم دی او الله ولیانو خو نظر رسی کنه سفر ما یا خون درویزه بابا رحمان بابا چا خون درویزه بابا په خپې باندې وهلو یو قدم چې تر عرشه پورې رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو. ما عزتمندو امام نجم الدین کبرا رحمت الله چې قبله طرف ته وکتل، هر څه الله ورته ښکارا کړ، ګوري چې مولید له دنیا نه روان دی او شیطان دی الله په یو والا باندې دلیل غواړي. داسې د خپل گزار واخیسته او غزار کړه اے زما مرید صالحه ورته وایا چې اے شیطان کا دلیل الله په یو والا باندې پکاروي، تا ته پکاروي، ما بغیر د دلیل الله یو منلای دی. بس دې سره کوزه د شیطان په تندي ولګي د آت لاړو او امام رازی صاحب کلمه ویلا او له دنیا نه پرده وکړه. علامہ اسماعیل حقی رحمت الله علیه تفسیر روح البیان کې فرمای من لیس له شیخ فشیخه الشیطان، چا چې پیر او مرشد نه وي د دغه سړي پیر او مرشد چې د شیطان. یعنی زمونږ سلف صالحین چې څومره تیر شوي دي هغوی ایوې نه ایوې سلسله کې بیات کړی دی. بیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه خو هغه عظیم هستی چې حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله علیه دلته یو چیلو باسله د په قدمونو کې او په دې یوې چیله کې دومره انوار او تجلیات او دومره علوم حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله علیه ته ملاو شول چې بیا اجمیر ته لاړو، هندوستان ته اجمیر ته لاړو، نو په یو کرامت سره 90 لاکھ خلق مسلمان کړ. دایسه فرمای گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. فرمائی گنج بخش خزانے بخون کہہ دے فیض عالم دے جہان کل فیض چدے. فرمائی آد داتا گنج بخش علی اجویری پخپو کے پروتے. فرمائی فیض عالم مظہر نور خدا دے اللہ نور کا سو قتل غوڑی نو حضور داتا گنج بخش علی اجویری خاطر راشی. فرمائی ناقصارا پیر کامل، ناقصو دے پارا پیر کامل دے کامل آرا رہنما او کاملو دے پارا بے اللہ رہنما دے سر پورے رسوی. آغا عظیمہ استی ما عزت مندو قدر مندو حضرت شیخ ابو الحسن حتلی رحمت اللہ علیہ دے پیرو مرشد دے دائرہ ولے گلو الارسا برے صغیر پاک و ہند کی اسلام پرچاروں کا، اسلام تبلیغوں کا، اسلام خلق و تور سوا اسلام چنن زم مسلمان زما پلار مسلمان زما نکا مسلمان دا چا مسلمان کړي دي دا دغه سه اولیاء الله مسلمان کړي دي. د خپل کرامات په ذریعہ سره د خپل کشف په ذریعہ سره خلک ځان ترا کاغلي. کله چې د الله دا دوست دا درویش ما عزت مندو لاهور خار تراغه نو په دې وخت کې د لاهور چې کم بادشاہ هغه مسلمان نو کافرو هغه ته پته ولګ چې دلته یو درویش راغلی دی او په خلکو باندې کوشش کوي او خپل دین ته خلق اړوي.
نو خلق یې پسې راولېږه چې دا سړی وباسئ زر تر زره لاهور نه. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه خواته چې راغ وایي ته دلته چا په حکم راغلی؟ زه خپله نه یم راغلی، زه د خپل رب په حکم سره دلته راغلی یم.